الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ سره تنظیم پاسبان پاکستان مرکزی ترجمان موجود دی. هغې سره موږ تنظیم حوالې سره خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زما نوم اسلم خان دی، مرکزی ترجمان تنظیم پاسبان پاکستان. اسلم صاحب لکه ملک چې دی انتهایی زیاته مهنګۍ را روانه ده. ورځې تر ورځې پېټرول اوچتېږي، لکه صرف یوازې پېټرول نه دي، هغې سره که ته وګورې نور چې تاسو څه وایي چې د دې روکتام به وشي او که نه مزید به نور هم بړاویږي؟ نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجاهد الرحمن صاحب ستاسو ډېره مننه، ستاسو چینل ډېره مننه چې تاسو زموږ د تنظیم ته خپل قیمتي وخت ورکړلو او د عوامو د آګاهۍ لپاره، د عوامو چې دی که نه د سرپرستۍ لپاره، د عوامو اواز مخکې رسولو لپاره تاسو چې دی که نه موږ له ټایم راکړو. ستاسو ډېره مننه. تاسو جی د مهنګایۍ خبره وکړله. مهنګایۍ خو جی نن سبا دور کې چې کوم حالات روان دي د ګورنمنټ ته طرف نه، نو دا خو چې موږ ګورو خپل سوچ مطابق لکه دا خو ډېره ناممکنه خبره ده چې کوم تیزۍ سره مهنګایي روانه ده او دا حساب سره به دا مهنګایي کنټرول شي. حکومت الریډي لګیا دی، معاهدې کوي لګیا دی چې د هغې په وجه باندې پېټرول د دوی د راتلو سره 80 روپۍ پر لیټر دی ګران کو. ګرانۍ به 30 روپۍ یو ګران کو، 30 بیا ګران کو، 20 روپۍ مزید د دوی نور دغه دی پلین دی چې دا به 80 روپۍ پورې دا به ګرانېږي. نو چې تاسو وګورئ که چې نن سبا حالات یوازې پېټرول ګرانېږي نه، چې پېټرول ګران شو صرف پېټرول ګاډو ته به مسلې وي، کرایانو کې به مسله جي پېټرول د ګرانېدو سره د زندګۍ چې څونه 24 غنټې زندګۍ سره کوم ریلیټډ څیزونه دي هغه ټول ګرانې وي اټومیټکلی. او بیا زموږ په ملک کې خو له ټولو نه غټ بدبختي د عوام زموږ دا ده چې دلته کې ټول مافیا ده. که وړو مارکیټ ته لاړ شي هلته یو ځان له مافیا ناسته ده چې هغوی وړه به چې خپل سټور کړي به وي همدې دپاره چې یاره نوی ریټ راشي دا به زه په هغې خرڅوم. که هغه ته لاړ شي غوړو میلونو سایډونو ته هغه ته لاړ شي نو هغوی ځان له چې دی هر څه دغه کړي سټور کړي وي چې یاره نوی ریټ شي دا به مونږ دغه کړو. حتی کې هر یو شعبې له چې ورشي که نه د هغې هم دا سیسټم دی. نو که ته نن یو سیس په 1000 روپۍ والي که نه، نو بله ورځ به هغه سیس تا ته چې دی په 1200 میلاویږي، په 1100 به میلاویږي. نو کم ریشو سره چې دا ګراني روانه ده نو ناممکن ده چې دا واپس دې بیک باندې راشي او غریب سړي ته سره ریلیف میلاو شي. غریب سړی خو تقریبا زیات نه زیات چې ډېر کوشش وکړي نو دیاړیدار 1000 روپۍ ورځ نشي پیدا کولی. 1000 روپۍ کې جناب هغه به کور ته څه وړي؟ کیلو غوښه هم چې دی 700 روپۍ ته ورسېده. غوښه خو د هغه د سوچ نه بار شوله. سبزی که وګورئ سبزي چې دی هغه د 10 نه بار کېږي لګیا دی. خو الله دې بس رحم په زموږ په دې ملک باندې وکړي. پلانینګ چې نه وي د کوم ګورنمنټ نو هغه هم دغه شان چې دی عوام هغې سره پریشانه وي. کله چې دا سلسله که تاسو وګورئ چې کله چې پاکستان جوړ شوی دی په وجود کې راغلی دی، د هغه وخت نه دا سلسله روانه ده. که یو ګورنمنټ لاړ شي بل راشي هغه ټول هڅه په هغې باندې وتپېږي چې دا هغه مهنګایي راوستې، غلط فیصلې کړي دي، هغه غلط معاهدې کړي دي چې بل راشي هغه د هغې په پاسه کې هغه خبرې کوي. خو اصل خبره دا ده چې کوم ګورنمنټ راځي د دې مطلب دا دی چې دوی سره پلانینګ نه وي چې یاره زه به کم پلانینګ سره عوام له ریلیف ورکوم، کم پلانینګ سره به زه ګورنمنټ چلوم، کم پلانینګ سره به زه د نور ملکونو سره به زه خپل بزنس کوم، زه به امپورټ ایکسپورټ څنګه کوم. خو صرف په دې سوچ باندې دا خلک راځي چې یاره زه ګورنمنټ کې راشم، ما ته پروټوکول میلاو شي، ما ته چې دی که نه ما ته زما بزنس پړاو شي. دا یو الله دې معافي وکړي به دوی یو خپل بزنس دی نه جوړ کړی دی. پهله خو به چې سیاست ته به خلکو سیاست ته به خلکو خدمت ویلو، اوس بزنس دی جي. اوس چې هر څونه چې ټایم تېرېږي که نه غریب چې دی غریب کېږي او مالدار او سره مالداره کېږي. نو الله دې خیر پکې واچي. دا سلسله خو داسې روانه ده چې یو ګورنمنټ هم دا اوس ټول الریډي تنظیم پاسبان پاکستان سره ریلیټډ یي که نه، اور دې نه علاوه چې دی لکه که تاسو خیال کړي زیاتره په پاکستان کې یعنې په هره صوبه کې نن سبا چې دا کومه آیس نشه ده ډېر وړه لکان په دې منشیاتو باندې چرسو باندې یعنی مطلب آیسو باندې مبتلا دي. دې حوالې سره ستاسو د جماعت څه اقدامات دي؟ جی نشه خو چې دا اسلام کې حسم حرامه ده، که هغه وړه نه شوي که غټه نه شوي اسلام کې حرامه ده. او باقایا چې دا څوک خرڅول والی دي که څوک سکول والی دي نو دا هم مسلمانان دي. یو سوچ خبره دا ده چې یو څیز د خپل بچي دپاره ښه نه ګڼم چې یاره زما بچی دا وکړي نو دې سره به زما بچی دې خراب شي. نو آیا ایز مسلمان ما له دا هم پکار نه دی چې زه بل بچي دپاره غلط سوچ وکړم. د بل بچی چې دی هغه زه په ایسو راواړم، زه په چرسو راواړم، زه په پوډرو باندې راواړم، زه په جوارۍ په غلطو کارونو راواړم. لکه ایز مسلمان دا زما شان نه دی
خو چې کوم یو سړی زه یم چې هغه د پیسو او د دنیا هغه حرص او لالچ دې حد ته دې سټیج ته ورسوي چې هغه بیا بالکل دا څیزونه هغه مخې ته نه راځي نو الله دې په دغه خلکو رحم وکړي چې کم لګیا دی آیسو دغو کې کوي زمونږ د تنظیم خو انشاءالله زمونږ په منشور کې دا دي چې د دې خلاف به مونږ یو اواز اوچتو د عین لاندې زمونږ د پارټۍ د تنظیم چې کوم منشور دی د هغه لاندې چې کوم انشاءالله مونږ خپل جدوجهد کوو چې دا خلک چې دی که نه د دې څیزونو نه منې شي او ماشومان څونه چې نوجوانان دي په دې کې مبتلا شوي دي هغوی د دې نه چې دی که نه بچ شي. پاکستان چې دی هغه خو الریډي د ظلم خلاف دی که چېرته مثال خدا نخواسته په هنګو کې یا په سوات کې یا په دیر کې داسې یو واردات وشو یا داسې یو کرایم وشولو نو تاسو هغې ته بیا ځان رسوئ؟ مجاهد صاحب زمونږ چې کوم ځای پورې زمونږ چې دی انشاءالله دغه کېږي د ایفورټس کېږي کوم ځای ته مونږ ځان رسولی شو هغې ته پورې انشاءالله زمونږ تنظیم به ځان رسوي که هغه د پاکستان په هر کونه کې یو مظلوم وي یو غریب وي او هغه سره ظلم کېږي انشاءالله د هغې خلاف به مونږ اواز اوچتو دا زمونږ د تنظیم منشور کې دا شامل دي. پاکستان حکومت نه څه گزارش کوي مهنګۍ حوالې سره؟ پاکستان حکومت نه جی زه د خپل طرف نه د تنظیم له طرف نه او د عوامو له طرف نه دا گزارش کوم چې برای مهرباني په عوام باندې رحم وکړئ د خپل ذات دپاره د خپل چې دی که نه سیاسي چې کم تاسو دا کشمکش خپلو کې روان دی د دې په دغه کې په وجه باندې عوام ته سزا مه ورکوئ خپل معاملات په خپله د حل کوئ خپلې خرچې تاسو کنټرول کوئ انشاءالله عوام چې دی تاسو سره به ولاړي تاسو سره به همیش دپاره عوام پاکستان سره چې دی مرسته کړې ده امداد یې کړی دی لوږې تندې تېرې کړي دي مخکې به م کوي خو چې کله انشاءالله زموږ د قیادت پاکستان سره اسلام سره مسلمان سره او عوام سره مخلص شو عوام به انشاءالله د دې په بیک باندې ولاړ یو دی به انشاءالله مخکې